احادیثو کې دا راغلي دي، امام قرطبي هم لیکلي دي چې یو سړی به سوچ وکړي چې زما دا یوه نیکي کمه شوه او تلی به دقسې ولاړی یو نیکي ووایي صرف یوه، نو دی به سوچ وکړي چې چا پسې ورشه چې ما له به یوه نیکي نن راکړي. نو اول به په خپله ښځه نظر ولګي، لکه را ښځه سړي ته د هر څه نه ګرانه، د مور و پلار نه هم کله ګرانه شي سړی، د خویندو د وروڼو نه هم ګرانه شي، د ټولې دنیا نه خلکو ته ګرانه شي، او د هغې وجه یې چې هر ژوند ملګری د سړي. نو دا د اول نظر به یې په ده ولګي، نو ورپسې ورشي بیبي ستا څنګه خاوند و، ستا په شان خاوند د سره نه پیدا کېږي، ته خو سم ځوان وي، تا ماله هر څه کړي، او بعضې وخت بدقسمتو خلکو د ښځو د خوشحاله کولو دپاره خپل مور و پلار هم خفه کړي، مور و پلار یې وهلي، مور و پلار کنځي، مور و پلار شړي د کوره د ښځې دپاره. موږ خو داسې ځوانان هم شته، کټه کټه ځوانان دې ته وایي، او داسې بدقسمت هم شته چې اجرتي قتلونه کوي د دې ښځې لپاره چې د هغې عیش او آرام پې برابر کړي، او داسې بدقسمته خلک هم شته چې هغه د خپلو بچو د ترقۍ او د تعلیم دپاره رشوتونه اخلي، او په هغې باندې خپله ښځه پالي، او په هغې خپل بچي تعلیم لولي تعلیمونه پې کوي، او د بچو سیالي برابروي. حالانکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو کې شقي ترین انسان هغه دی، بدبخته انسان هغه دی چې هغه خپل آخرت د بل د دنیا د ښایسته کولو دپاره په تباهۍ باندې کېږي. شقي ترین امتیانو ستاسو کې شقي ترین به هغه انساني چې خپل آخرت په دو باندې کېږي، خپل آخرت تباه کړي، د خلکو د نورو خلکو د ترقۍ لپاره د اوچتولو دپاره بیا موږ کله په دې باندې سوچ کړی دی زه چا مرسته کومه، زه د چا حمایت کومه، زه چا له د دې ملک واګې ورکومه، دا موږ په دې چېرته سوچ کړی دی؟ او لګیا یو موږ خپل آخرت خرابو، او لوی لوی دعوې هم موږ کوو، موږ د دعوت کارونه هم کوو، او بیا موږ په دې کې دا سوچ او فکر نه دی کړی چې زما د عمل په نتیجه کې به دا سړی کم ځای ته ورسي، او دی به کم قسم ظلمونه، کم قسم فحاشي او عریاني، کم قسم بېدیني به دی نه کوي، دې باندې موږ اړه سوچ نه دی کړی. نو ښځه به ورته وایي چې ستا په شان خاوند چېرته پیدا کړي، ته خو سم ځوان وي، دا خو هر څه کړي وو ماله، ښه نو بیبي چې را منې نو تا ته زما ضرورت دی، وایه بس ضرورت دا دی چې یو نیکي راله راکړه چې د تلې سر مې پې ښکته شي چې د جهنم په ځای جنت ته لاړ شم. ښځه به ورته وایي چې خاونده دا خو تا دونه لویه خبره مانه مطالبه ونه کړه، صرف یوه نیکي غواړې که نه، خو دا راته ووایه که زما طول کېږي او زما یوه نیکي کمه شي نو دا راته ووایه چې ما له بیا څوک راکړي، لحاظه نه شم درکولی، خفه کېږم. نو بیا امام قرطبي وایي بیا به نظر واچوي په زوی باندې، بیا زوی سړي ته ډېر ګران، او خاص کر زموږ دا پښتانه که نه دا خو بس په زوی باندې مړه دي، الکان داسې دي او الکان داسې دي، را پاسني بیا الکان وایي، زموږ الکان داسې دي او زموږ الکان داسې دي، الکان پسې ګرځي او هغې له هر څه کوي. بیا د دې وجه لوڼو له وراثت هم نه ورکوي، لوڼه لکه د جاهلیت د زمانې مشرکانو به وراثت نه ورکوي، دا زموږ پښتنو کې دا رسم د جاهلیت اوسه پورې پروت دی. نو دا هلک پسې به ورشي، هلکه ستا د څنګه پلار ومه، یاره باباجي ستا په شان پلار چېرته پیدا کېدی شي، ته خو سم ځوان وي، زما د تعلیم او ترقۍ لپاره تا هېڅ نه مخ نه، اجرتي قاتل نه وي، قتلونه به کولو، پیسې به دې راوړې، زما باندې تعلیم کوو، او رشوتونه په دفتر کې ناست او رشوتونه به یې اخیسته، په لارو کې ولاړو خلکو باندې رشوتونه اخیسته، زما تعلیم او تربیت لپاره ستا په شانتې پلار اړو پیدا کېږي. ښځیانو بیا تا ته خو زما یو ضرورت دی نن، وایه یوه نیکي راله راکړه چې اتله مې پې ښکته شي، اتلې سر ښکته شي جنت ته لاړ شم. یاره باباجي ډېر معمولي خبرې سوال دی وکړو، خو دا ورځ نن داسې ده که نه، داسې ورځ ده، که تا له یوه نیکي درکړم دا راته ووایه
چې زما که مشیمانې به څوک راځي. لہذا داسې ورپسې شمار کا، بیا په مور پسې، بیا په پلار پسې، بیا په رور پسې. حتی قرآن وایي وفصیلته التي تؤویه. قرآن بل ځای وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه، او په آخر کې وایي وفصیلته التي تؤویه. هغه قبیله، هغه قوم چې تا به په نیاز کو، اب هم تی تختی، دی به ورځي یوه نیکي یوه تختی، دی به ورځي یوه نیکي یوه تی تختی، پلار تختی، مور تختی. او هغه قوم او قبیله کله ډېر خلک په پښتنو باندې ایمان راوړی دی. زه پښتون یم، څوک وایي زه پنجابی یم، څوک وایي زه سندھی یم، څوک وایي زه بلوچی یم، او څوک وایي زه پاکستانی یم، او څوک وایي زه کابلی یم، او څوک وایي زه عرب یم، او څوک وایي زه عجم یم. والله که دا یوم په کار راشي، یو څه ده، یو وفصیلته التي تؤویه. کمې قبیلې ته چې ځای نیو فخر یې پې کوو، هغه به هم تې تښتي، ورک شه. دا نن ورځ دی ده چې ته موږ نه سوالونه کوې. دې وجې نه خدای سره ځان وتړئ او د الله د رسول سره د دین اسلام سره او دې قومیتونو باندې او دې ډلو باندې او دې فرقه واریتونو باندې لعنت ولېږئ.